د IMF چې کوم شرط و چې 215 ارب روپۍ نورې د عوامو نه راغونډې کوي نو هغه شرط چا ومنو ملګرو موجوده حکومت ځکه چې حکومت چې کوم کسان دي نو هغه ډېر زیات غریبانان دي او الحمدلله د عوامو وس کیږي نو هغه شرط د IMF ومنلی شو. بل طرف د ملګرو حامد میر چې کومې خبرې بیګا کړي دي نو د هغې حوالې سره در سره ډېر اهم تفصیل مخې تقدم. د ایشیا د ټولو نه غټه چې کومه کمپني ده د اپیمو نو هغه 14 کاله بعد کولاو شو. دغه کمپني په کوم ځای کې ده؟ دا په پاکستان کې ده. ډېر اهم ترین اپډیټ در سره مخې تقدم خو ویډیو به د ټولو ملګرو سره شیر کوئ او کمنټ کې به موږ سره خپله رایه لازمي شریک کوئ ځکه ملګرو چې پرون مې درنه ډیمانډ کړی د ټولو یو جهان مننه ویډیو هم ډېره زیاته په مینه باندې شیر کړې وه نن ویډیو له به هم مینه ورکوئ. نن چې کوم ترمیم په بجټ کې وشو نو دا د IMF شرط و چیرې 215 ارب چې کومې روپۍ دي نو دا پیسې به تاسو د عوامو نه راغونډوئ ګینې موږ درله پیسې نه درکو. دلته خو دوی مجبوره دي ځکه چې ملکونه خو دوی له پیسې نه ورکوي. کله چې عمران خان تلو ملګرو نو دا ویلې کېږي چې 18 بلین دي که 17 بلین چې کومې روپۍ دي نو دا په بینکونو کې پرتې وي. کله چې تاله ملکونه قرض درکوي او بینکونو کې پیسې پرتې وي نو پتا باندې د خلکو اعتماد وي. خو دا ویلې کېږي چې کله عمران خان لاړې نو هغه چې کومې پیسې دي نو هغه د ملکونو والا واغستې او بینکونه چې کوم دي هغه خالی شو. دلته IMF هم قرضه نه ورکوله نو ملک ډیپارټ طرف ته تلو. په دې باندې ځان پوهېږي چې ملک هله ډیپارټ طرف ته ځي چې کله په بینکونو کې پیسې نه وي. نو عمران خان ټیک ده چې د IMF سره لیکل کړي خو هغه چې کوم لیکل کړي نو چې موجوده کوم حکومت دی نو دوی ته خو پته وه چې عمران خان داسې قسم لیکل کړي دي نو دوی اخر راتله څه دپاره نو که دوی راغلیم دي ملګرو نو د عوامو دپاره په دې یو نیم کال کې یا څومره وخت د دې موجوده حکومت وشو داسې یو بل دی ما ته په پارلیمنټ کې وښه چې دوی پاس کو چې هغه د عوامو دپاره که دوی راغلي دي خپل چې کوم کیسونه دي نو هغه په پاکۍ باندې ختم کړل. دوی صرف او صرف د دې دپاره راغلي دلته په عمران خان باندې دغه یو الزام لګوي چې یاره کوم IMF سره شرطونه دي نو دا عمران خان ایښودي نو تاسو هم په ځان کې داسې یو صلاحیت واچوئ چې IMF تاسو له قرضه درکړي IMF د له قرضه درکړي هر یو شرط د IMF ومنلی شو. اوس هم خبره لا په شک کې ده دا ویلی کېږي چې لا پته نه لګي چې IMF به دوی له پیسې ورکړي او که بل طرف ته ملګرو اختر را روان دی د عیدي په انتظار وایي خلک چېرې حکومت به موږ له سریلیف راکړي نو هغه چې کومې د اختر پیسې دي نو نن چې کوم په بجټ باندې کار وشو ملګرو نو په هغې کې دا وویلی شول چې 50 نه واخله د 60 پورې دا به لیټر ګرانیږي. څنګه تاسو ته معلومات دي چې د روس نه جهاز راغی ټول عوام په دې انتظار و چې زه د خیره سره موږ ته به ریلیف میلاو شي. هغه د روس نه خو جهاز راغلی خو عوامو ته په پټرولو کې څه سبسډي میلاو نه شوه. بل ملګرو یو بل په قومي اسمبلی کې نن پاس شو د سیټ کې به تاسو ته ښکاري دا بل خصوصي د چا دپاره د جهانګیر ترین او د نواز شریف دپاره راغلی. ملګرو کوم چې د نااهلۍ ورځې وي نو هغې ټایم نه معلوم ځکه چې جهانګیر ترین او نواز شریف چې کوم دی تاسو ته پته ده چې د ډېر وخت نه نااهل دي نو د هغې مدت چې کوم دی نو هغې څه ته راوستو هغې پوره 15 کالو ته راوستو. ډېر بلونه پاس شو ملګرو په قومي اسمبلی کې خو افسوس دا دی چې د اوسه پورې پکې د دین او د اسلام دپاره یو بل هم پاس نه شو. څومره د افسوس خبره ده چې دا کوم موجوده حکومت دی نو دوی چې بل راوړي او هغه پاس کوي نو هغه به د دوی د مفادو دپاره چېرته د غریبو عوامو دپاره پکې یو بل پاس نه شو نو چې کوم د نااهلۍ وخت دی نو هغه پوره 15 کالو ته راوسته. څه چې تاسو ته معلومات دي چې زرداري هم در سره شریک کړو چې زرداري ته ښکاري چېرې دال میں کچھ کالا ہے خو که دلته وګورئ ملګرو نو پوره دال چې کوم دي نو هغه تک تور دي. څنګه چې جهانګیر ترین تللی دی لندن ته هلته کې د نواز شریف صاحب څخه غالبا چې ملاقات شوی دی نو هغوی به په دې خبره باندې متفق شوي چېرې ما او تا که دوستانه کوو نو ناول به خپله نااهلي ختمو. څومره د افسوس مقام دی دلته که تاسو وګورئ پرون نابله ورځ یو خبر راغلی په نیوز باندې چېرې کوم کسان دي چې هغه د بهر ملک نه د پاکستان خلاف څه عجیبه الفاظ استعمالی د هغوی موږ هم خلاف یو چې داسې نه ده پکار خو دغه کسان چې کوم دي نو ویلی کېږي دا چې دا به راوستلی کېږي پاکستان ته چې په هر ځای کې دا به نیولی کېږي. دلته که وګورئ نواز شریف نااهل شوی دی اشتهاري هم دی خو د اوسه پورې هغه ونه نیولی شو چې هغه پاکستان ته راشي چېرې ته خو نااهل هم او چې کوم اشتهاري هغه هم یې
هغه دغه د دوبۍ ته هم رانږدې شو، بل اوس به پاکستان ته هم راشي، خو د اوسه پورې هغه ونه نیولی شو. نو دلته که یو بل پاس کېږي، یو ترمیم کېږي، نو هغه صرف د دوی د ځان دپاره. د شیخ رشید صاحب پرون هم تاسو سره ما یو بیان شریک کړی، یو ځلې بیا ویلي دي چې تاسو دې سیټ کې کتلی شي چې 13 مرده پارټیو نه وایي چې کومې 14 پارټیانې دي مړي چې ورته ویلي دي، نو وایي چې دوی دا ملک چې کوم دی نو دا یې د غریب دپاره یو قبرستان جوړ کو. وایي چې که نواز شریف راځي او که نه راځي نو په سیاست باندې هېڅ فرق نه پرېوځي. څنګه چې تاسو ته معلومات دي رانا ثناء الله صاحب دا خبره یو څو ورځې مخکې کړې وه چې عمران خان کے ماننے سے نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. نو دا یې ورته جواب ورکړی شیخ رشید صاحب چېرې که تاسو نواز شریف صاحب اوس رام ولی نو هېڅ فرق نه پرې باسي. بلاول بټو صاحب وایي چې پیپل پارټي چې کومه ده نو هغه پوره تیاري سره به را روان الیکشن کې کوزیږي، او چې کله وګټي د خیره سره نو ملک نه به غربت ختمي او غریب به انشاءالله ولځي چې بلاول بټو زرداري صاحب ځان سره په ګاډي کې ګرځي. دا چې کومې خبرې دي دا مکمل زړې دي. بلاول بټو زرداري صاحب ته وایو چېرې نوې څه خبره راوړه، ځکه چې پاکستان کله نه آزاد شوی دی نو هر یو سیاستدان دا خبره کوي چې کله الیکشن راشي نو د ملک نه به غربت ختمو، ملک کې به داسې خوشحالي راولو، خو چې کله راشي په اقتدار کې نو هغه غریب مکمل ختم کړي او هغه غریب په ژوند باندې ستومانه کړي. په لاهور کې چې د ایشیا کومه غټه کمپني ده پاکستان لاهور کې چې هغې کې اپیم جوړیږي، نو دا اپیمو چې کومه فیکټري نه 14 کاله مخکې بنده شوې وه نو هغه دوباره کولاو کړه. دومره د افسوس مقام دی ملګرو که دلته وګورئ نو نشي زمونږ پاکستان ډېر نوجوانان هغه کوم ځای ته ورسول، په کوم سوچ به کړي چېرې د پاکستان ته به ترې پیدا میلاو شي، د نشي په پیسو باندې به پاکستان ته پیدا میلاویږي، او دغه خلک چې کوم دي نو دوی به الله جل شانه نه د خیر تمه کوي. څنګه چې تاسو سره ویډیو کې ما شریک کړی چې مفتا اسماعیل صاحب هغه د خپلې عهدې نه استعفا واغسته او سیټ ته شو، خو دا هم ویلی کېږي چې ډېر زر به هغه پارټي هم پرېږدي، ځکه چې د سیاست نه خو دا اعلان کړی چېرې د سیاست نه لږ غونتې بریک اخلم. خو اوس دا معلومات راځي ملګرو چې ډېر غټ غټې چې کومې سټې دي نو هغه د نون لیګ نه تلو والا دي. ولې تلو والا دي ملګرو؟ دلته که تاسو وګورئ نو هغه چې کومې غټې عهدې دي خو تاسو کتلی شئ چې هغه مریم نواز صاحب ته میلاو شوه، شهباز شریف صاحب ته میلاو شوه، او دا چې کوم سینیر کسان دي نو دوی غریبانان هم دقه شخوند ته ناست دي په دې پارټۍ کې، نو ډېر په دې باندې خلک خفه هم دي. خو بل طرف ته دا هم ګوري ملګرو که دلته حالات د ملک وګورئ نو د نون لیګ نه د خلکو نفرت شروع شو چې نون لیګ کوم حالات د پاکستان سره وکړه نو زه په تاریخ کې به داسې حکومت نه راغلی چې هغوی به کړي. که دلته وګورئ 14 پارټیانې خلک دا خبره کوي وایي دا چې کوم کسان دي نو دا سینیر دي، دوی پوهېږي په ملک باندې چې ملک به څنګه چلی، نو هغه دغه سینیر کسان دي چې د ملک سره کوم حالات جوړ کړه. مخکې خو دا وه چې یو پارټي وه یو سوچ و، اوس خو د ډېرو مازغه را یو ځای شوي دي، خو هغه ډېر چې کوم مازغه دي نو یا خو هغه پښتانه یو مثال ورکوي که نه وایي په ګڼو قصابانو کې غوا مرداریږي، نو یا خو د دوی سره دغه چلو شو یا هغه کسان څه شو چې دا خبره کوله چې عمران خان چې کوم دی نو دا کلاړي دی دا صرف په کرکټ باندې پوهېږي، دا د ملک په چلولو باندې نه پوهېږي. نو اوس د دوی نه ولې تاخ خطا دی، ولې دا ملک مخ په چوته نه ځي مخ په ښکته باندې روان دی؟ نو دا ویلې کېږي دا پیشنګویي ده چې ډېر چې کوم د نون لیګ رهنما دي نو هغوی به ډېر زر د پارټۍ نه ځي، په څه سوچ باندې به ځي؟ په دې سوچ باندې ځي چېرې دوی به آزاد ودرېږي. اوس راځو ملګرو د حامد میر چې بیګا کومه انټرویو جیو نیوز له ورکړې ده نو هغه دا خبره کړې ده چې دا کم حالات دي په عمران خان باندې نو دا اسم نه دي. عمران خان سره هغه کردار کېدو والا دی څنګه چې د مرحوم ضیا صاحب سره شوی دا چې کوم کسان نیولی شوي دي یا د پارټۍ نه لاړه نو حامد میر دا خبره وکړه چېرې دا خو اسم نه دي، دا خو په سیاست کې یو عام خبره ده، ځکه چې داسې قسم کردار چې کوم دی نو دا د نورو پارټیانو والا سره هم شوي دي، خو د عمران خان سره چې کوم کردار روان دی نو هغه به د چا کردار وي؟ ضیا صاحب چې کوم کردار و نو هم هغه شان کردار به د عمران خان سره کېږي. نو زه ټولو عوامو نه یو تپوس کوم چې نن ضیا صاحب ټول خلک یادوي چېرې د ضیا صاحب سره ولې دا کردار شوی و؟ ضیا صاحب دا ملک مخ په ترقۍ باندې روان کړی نو آیا په عمران خان پسې به هم بیا موږ دقه شان ارمان کوو؟ حامد میر دوه خبرې کېدی شي ملګرو. حامد میر چې کومې خبرې بېګا کړې دي نو یا خو د عوام د یرولو دپاره
چې د عوام تاسو کتلی شئ ملګرو څنګه چې حمید میر دا خبره وکړه نو هغه چې کوم الفاظو سره دا خبره مخې ته راوړه نو د دې مطلب دا چې عوامو په زړه کې کم وحشت دی او کم یره ده نو هغه نورم سیوا کوي او د عمران خان چې کومه مینه ده نو چې هغه د عوامو د زړه نه ختم شي نو څنګه چې تاسو کتلی شئ ملګرو چې نن په ملک کې کم حالات دي مخکې چې به یو 10-15 روپۍ یو سیز ګران شو نو خلک به راووتل او احتجاج به وکړو نن عوام دومره یریږي چې هغوی روډ ته هم نشي راوتلی د خپل حق غوښتو دپاره کوم چې زموږ آئین او قانوني حق دی نن که وګورئ په بجټ کې یو ځلې بیا په عوامو باندې د مهنګایۍ چې کومه بمباري ده نو هغه وشوه آیا څوک به د دې خلاف راوځي او که نه هم دقه یره چې کومه ده نو دا به د عوامو په زړه کې چا کې دا جرت نشته دی چې هغه روډ ته راوځي حمید میر چې بېګا کومې خبرې کړي دي نو هغه 2 پوینټه کېدی شي یا د عوامو د یرې دپاره یا که د ضیا صاحب مثال یې ورکړی دی نو که چېرې د عمران خان سره د ضیا صاحب په شان کردار وشو نو څنګه چې نن موږ په ضیا صاحب پسې لاس مروړو نو بیا به په عمران خان پسې هم لاس مروړو خو دلته کې د افسوس مقام دا دی چې په پاکستان کې دا یو څیز شته وایي دلته چې مړه شي نو درانه شي خلک دغه ملګرو د نن ورځې چې کوم اهم ترین اپډیټ دی هغه مې ستاسو سره شریک کړه ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ او کمنټ کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ چېرته هم دی الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې واز پاکستان زنده آباد مسلمان زنده آباد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي مسلمان دی وي د لوی الله په امان